بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فزة فوزناه فكان وزنة درهما أو بعض درهم دا نن موضوع دی متسو عقیقہ دا عقیقہ اهل عربو خپل اولاد طرفانه بغولا عقیقی کې ډېر زیات مصلحتونه دي چې هغه فایده دغه ده چې خندون ولا غیر خندون ولا او په خپل باندې چې د چوک عقیقہ کوي دا خلکو ته هم ورکې فایده وا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه وروغلو پیغمبره دوای وکړه پیغمبري الله جل شانه ویر کړه هغه د عقیقہ باندې حالات کې پرېګ دولا یعنی خلکو عقیقہ کولا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل هم دی باندې عمل کړه دا نور ته هم دی ترغیب ور کړه دا عقیقې کې مصلحت ادا غدا عقیقہ کوم خلک زکې دي سره د انسانو د نسب اشاعت کیږي خلکو د پاتې ولګي چې د فلانکی سری زوای شو دا یا فلانکی سری لو شوی دا نسب اشاعت وشي ویني چې سبا د معاشره دا لستر شي چې د پاتې نه وي همدو سپختو کې هغه ته به نوري نمی خلوص ته چوک وی چې د نغلې چوز وای څه پاتې ونه لګي نه د عقیقې کول سره خلکو ته د پاتې ولګي چې دا فلانکای او د فلانکی بچای دا او بل مصلحتو کې دا هم دا چې دا باندې مناسبه خبره سپلور یو قسم دا په چلو کې او په کورونو باندې ګرځیدل خلکو ته لسی موزوای شو دا نه هغه بهترینه طریقه دا غیر خلک عقیقہ وکي نه عقیقې سره خلکو ته پاتې ولګي چې فرنکی سری ځای پیدا شو دا نو دینه سب پاتې ولګي او سبا سدي ته چوک سیوانی ما بعد خبر نه کوي په غورو ده نه کوي عقیقې کې یو مصلحت دا هم دا سو کله چې د بچا پیدا شي په شروع سار کې دی باندې ته عقیقہ وکي نو گویا کې دا اول نه تو بچای الله پوک توفیق کړلو عقیقہ دا په دوا قسمه ده یعنی عقیقې کې دوا کارونه دي یو دا چې دی بچي یا بچی دا مشوم څوک پیدا شوی یا مشومه ده یغه وخت کلول او دویم هغه طرفانه شکرانه تور باندې پس ورای مخا وغو غو وغیرہ الاول دي ته عقیقہ یې لشي عقیقہ مسنون اور مستحب ده او دا اسلامی طریقہ دا رواجی طریقہ نه ده بچای څه پیدا شي یغه طرفنه عقیقہ وکي نو څوره افتونه رتی څوره بیماری رتی الله پاک به اغنه حفاظت کوي او دا په ومه ورځي باندې په کور د سړای وکي جمعه پوری زی پیدا شو رواني جمعه شپه په کور د عقیقہ وکي دا یو موريز رسی ور کی طرفنه دوا په سونه او جلکې طرفنه یو پس مو یا نور اورای او دوا وري ور کی طرفنه یو ورای د جلکې طرفنه اندارو منا دی بچی سار وخت کال کی او کوم دی سار ول وخت دی یغه وزن مطابق کوم چندی وی اچندی صدقه کی یا دیغه قیمت صدقه کی او نه بعد سار بنیو ته زعفران وصولای دا ټول خبري مستحب دي بچای چې د کوم مشوم یا مشومه پیدا ده دا یو قسم ته د عقیقې کې غنای خشووي لکه تو سره چې غنا کې دی ا غنی ته څه پیدا نشي خسر غنا د سر برود وی لکه چې ته تو عقیقہ وکړه دی بچی ولا اوس کا دا بچای وړو توپ کې وفات شورو دا به تو د پر شفاعت او سفرش کوي او کچې ته تو هغه طرفنه عقیقہ و نه کړلا دا بچای به تو د طرفنه شفاعت او سفرش نه کوي تو په کور باندې مده رسی بس دا غنا پروت لکه څنګه غنا شای چې د فایده نه ویږي اده سی بدات تو د فایده نه دیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ طرفنا عقیقہ دیو په سوال وکړه
اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته حکم وفرمایلو چې اے فاطمه دی باندې سار کال کا او وختې زکم دي سار ولا دی وزن مطابق دا وزن کا او دی چې چندې چې سوره وزن روغ یعنی دی په مقابله کې سوره چندی روغ لا چندی صدقه کا په غریبانو باندې نه عقیقه کول مسنون اور مستحب دی فرض اور واجب نه دی ها خبره ده چې عقیقه په ومه ورځي باندې وکی که په ومه ورځي ونه شو په 14 ورځي باندې وکی که په 14 ورځي باندې ونه شو په 20 ورځي باندې دا سنت دي ومه ورځي نه مخکې عقیقه سنت نه ده او ښه خبره هم نه ده چې ورځونه سړی مخکې وکړي و په ومه ورځي یا به داسې پسې وځه و ورپسې زیاتوه چې نه په ومې به پوتې شي بیا و ورپسې ورزیاتوه دا ویښتو چې کومو چندی ده وزن کې روغله دا په مسکینانو باندې محتاجو خلکو باندې صدقه کول دا مستحب دي او دا کوم ویښته څه کال کړلی شو ښه خبره ده چې دا ځمکې کې ښه کړلی شي که یو سړي حیثیت شته ده طاقت شته ده واز شته ده پکار ده چې وړکي طرف نه 2 پسونه یا 2 وری یا 2 میږي یا غو یا مخه یا وخت تر دی واس وي هغه کول شي خو جلکه طرف نه یو پس ده یا یو رای ده یا یو میګه ده دا الول شي ومه ورځې لپاره عقیقه ویلې ورسته کړې شوې ده ومه ورځې نه مخکې ویلې نشي کولی ځکه چې په دې ټایم کې کومه زنانه ده هغه بیماره وي خلکو ته تپوس ته رسي ماشوم تپوس ته رسي اوس د خلک هغه ښځې په علاج کې لګیا وي هغه خبرګیرۍ کې لګیا وي که ته دې ټایم کې دې باندې عقیقه لازمه کړي نو بیا به یو قسم ته کور ورته زیات شي دې وجې نه ومه ورځې ته ځکه مقرره شوې ده په دې وخت کې ځکه نه ده مناسب ومه ورځې نه څه په دې ټایم کې ټول خلک مصروف وي چوب رسي تپسونه کوي ښځه بیماره وي هغه خبرګیري کولی شي ماشوم وي ډېر قسم د خبرې وي ځکه د ومې ورځې نه مخکې اووه ورځو کې نه هغه کارونه وشي بس هغه نه فارغ شي ومې ورځې باندې یا که د نه لیټ شولو په 14 ورځې دپاره ځکه دغه خبره شوې ده او بله خبره دغه هم ده ځکه په اول ورځې باندې ماشوم پیدا شولو په دې ده اوس په اول ورځې باندې چې دا سنت وه یعنی مستحب او سنت وا عقیقه کول نو په پیله ورځې باندې په پس نه ملوي د خلکو ته به دا مشکل وا او بل ډاکټرانو طرف نه هم یغو دي تحقیق مطابق خبر ده چې په پیله ورځې باندې بچي وخته د سر کول د هغه لپاره هم د صحت لپاره نقصانی خبره نه ایدی واجنه په پیله ورځې باندې د دې عقیقه کول سنت او مستحب نه ده اوس ورکی باندې دوا دي جلکه باندې یو دا ویری اواز دغه د الله پاک د اول نه خېری ده څه خزي باندې د نارینه سړي درجات زیاته ده لکه څنګه میراث کې ورکی ته 2 سی ملوي جلکه ته وایي سم ملويږي او اندانو منه یو سړي ګوي او د خزي دوه خزو ګوي اندانو منه سړی امامت کول شي خزه امامت نشي کولا نو ایدی واجنه الله پاک د نارینه سړي فضیلت خیاله ده په خزي باندې څه خزینه نر سړی غوره ده عقیقه دی بچی دی مشوم زندگی کې کول په کول دي شمداوي او کمر نه بعد وکی دی سوچ باندې صدا غوړوتوب کې مردا او ز عقیقه او د کوم څه دوی مو دي پر شفاعت او سفرش وکي دا گنجائش وکي شته ده عقیقه ولا خوغه بعض خلک چې موري پلوري نکي تري او انيوي نشي خورلا نو دا خبره غلطه ده دا ټول خورل شي کور کې نه خلک هم خورل شي مسکینونو باندې هم خورل شي عقیقه ولا خوغه ضروري نه چې دا به خو مخ تر کړي بخای به ټیکالي سره یا پولو کې بخای خو مخ ټیکالي کې به گئی نه هغه هم ټیک ده او کسړای د زنوار الول کې وچه خوغه په خلکو باندې تقسیمي دا هم ټیک ده او دی عقیقه ولا خوغه کافر ته هم ورکول شي کافر به هم خورل شي نو بهر حال دا یو ضروري خبر وي الله تعالی د مو دوست په دې باندې پوهه هم نصیب کی سمجھ هم نصیب کی واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.